خبر را کو چې د الله حبیب چې پتا سو کې یو ځل درود شریف وایي نو الله لس گناهونه معاف کیو الله ورله لس درجه وچی اما ته اوس جبرئیل امین وی نو زه ډیر خوشاله چې زما امتی په ما باندې یو ځل درود شریف وایي نو الله لس گناهونه معاف کیو لس درجه ورله الله وچتی کی نو زکه ډیر خوشاله جبرئیل امین راغله او دا خبر راته وسراک او روایاتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په ما باندې یو ځل درود شریف وي من صلى علی صلاة صلی الله بها عشرا چې څوک ما باندې یو ځل درود شریف وایي نو د الله د طرف نه په د باندې لس رحمتونه را نازل شي یو پیر دې په ما درود یو د الله د طرف نه په لس رحمتونه را نازل شي حدیث مبارک کې راځي چې څوک درود شریف پریدي د دنه د جنت لار یې رشوله دنه د جنت لار یې رشوله چې کم سړی په خوله باندې درود نه ښه نو چې کلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم وورئ نو شوق سره وایي صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ السلام فرمایلی دی وی د جمعې په ورځ دا درود شریف ډیر وایي ښه فاکثروا علی من الصلاة فیه د جمعې په ورځ درود شریف ډیر وایي فإن صلاتکم معروضة علی ستاسو درود په ما باندې پیش کیږي هغه ما ته رارسي ملایکې ما ته راوړي ښه چې تا باندې دومره درود وي د دې ځای نه ملایک مقرر شوي دي زمونږ دا درود والي او په امام الانبیا باندې پیش کړي نو صحابي ورته وایي قد ارمت د الله حبیبه زمونږ درود به تا ته دررسي ستاسو وجود مبارک به روغي دا به ضایع شوی نه روغ به وجود به محفوظ بم وي لکه مونږ خو عامو مړو ته ګورو چې سړی قبر کې کیدي خو سموده پسې وجود ختم وي که نه نبی علیه السلام ورته وفرمیل ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیا ای صحابي الله پاک په ځمکه باندې د انبیو وجودونه حرام کړي دي ښه زمونږ وجودونو ته وایي نه څه نشي ویلی دې ته ځمکه څه نشي ویلی نو اسم درود شریف ډیر وایي او جمعې په ورځ باندې ډیر وایي فإن صلاتکم معروضة علی ستاسو درود ملائک ما ته راوړي ښه او نبی علیہ السلام خپل صحابه کرامو ته فرمایل اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة ما ته به قیامت کې څوک د ټولو نه ډیر نږدې هر سړی غواړي نه چې زه د نبی علیہ السلام سره خواته دسی چټلی میدان به یو سخت ورځ به هر سړی به په خپل فکر کې وي نو دغه وخت کې سړی غواړي چې چرته ده چا سره خواته وي بیا چې سړی د نبی علیہ السلام سره خواته څومره بختور وي بختور خو صحابو چې نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما دسی دواړو لاسونو نه ونیوله اوی هاکذا نبعث یوم القیامه دسی به مې دا دواړه لاسونو نه نیولي او د قبر نه به راپاسو خو به یې د لاسونو نه نیولي او ربه مونږ ورسره نږدې کړه ربه نو نبی علیہ السلام وفرمیل که ما سره نږدېکت غواړئ نو اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة چې د چا درود شریف سیوا راوخته دی به ما ته نږدې په ورځ د قیامت ښه نو جبې په درود شریف معطرې ساتئ ښه وایي مونږ به په دې سره نبی علیہ السلام ته نږدې کیږو ښه او جمعې په ورځ ډېر وایي او دا ماشومان عادت کوي د دې ماشومانو ته وایه ماشومانو تاسو چې درود شریف وایي ستاسو درود به د دې ځای نه ملایک کړي او په نبی علیہ السلام به پیش کړي دا ماشومان به څومره خوشحالي دا ډېر بېګناه جبې دي بېګناه سترګې دي معصوم دي که نه معصوم نه دی معصوم نه د الله حق پې لا نشته دی که نه ښه نو دی چې درود شریف وي نو دا درود به ملایک وړي او په امام الانبیا به یې پش کوي نو معصومې ژبې نه دي د دې به څومره معصوم او پاک درودي نو بچو ته وایي بچیه درود شریف په ژبه وایه او انشاءالله چې کم ماشوم په ژبه درود شریف شروع کو ژبه یې په درود عادي شوله انشاءالله دی به دروغ نه وایي که خیرې ښه دی به دوکي نه کوي دی به په دې ژبه باندې دروغ ونه وایي ښه نو ماشومان ورسره
قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. د مومن صفت اللہ ذکر کی. مومنان چاہتا ہوئی چی د امانت پا خیال ساتی و د وعدی پابند ہوئی. د مومن کار بدئی چی د امانت بخیال ساتی و د وعدی پابند ہوئی. یوازی پا منزونو نخلاسی گو یوازی پا حجونو نخلاسی گو یوازی پا عمرو نخلاسی گو حجون او عمره کے او سار چی دکان تکینی نو قسمون او دروغ دماخام پوری شروع کی نو یوازی پا دی بخلاص. نبی علیہ السلام فرمائی لا ایمان لمن لا امانت لہو. چی چاکی دا امانت حفاظت نی دا ایمان کامل ندیخا. کئی دی دیر حجونا کئی دی دیر عمری خلا ایمان لمن لا امانت لہو. چی دا امانت خیال پد کی نیو دے دا امانت حفاظت نکی دا دی سڑی ایمان کامل ندیخا. چی پردی امانتو نخوری. او لا دین لمن لا عہد لہو. او دین دا اغی سڑی کامل ندے چی پاگی کے دا وعدی پابندی پچا کی نیخا. دا وعدی پابندی پکی نی. نن خلق دے دا لاس ستڑیش وعدہ کی او ماتی وعدہ کی او ماتی. سو کاڑو دا چا پخونه یقین نشی. سو کرتا بیاوی قسم وکا سو کرتوی طلاق وکا. دا مومن خوشان دا دے چی پا جب وعدہ وکڑا غب بیا وعدہ. یو صحابی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر زمان معاملہ رانا. نبی علیہ السلام تا نبوت نو میلاو شوی. دا نبوت نمخ کی خبر دا زمان ور سر سماملہ رانا. نو پمی سسیز واختی دو قرص. ما نبی علیہ السلام توی تا دل تا ایسار شا ززم چی دا سیز دل راوڑم. نبی علیہ السلام تا ما جسی وی چی تا ایسار شا زدل دا سیز راوڑم. وی لارم نو ما نیر شو. نو دی که دریو رزی اوتلی خواه. دریو رزی پس چرالم امام الانبیاء لا پخپل زیناستی خواه. نالا نبوت نده میلو شوی. حمات صرف دمرا قدری ہوئی چی دیر تکلیف تیرا لراکو. بس دیر تکلیف تیرا لراکو. تا ما توی زر آزم او زر انتظار کیوں ما. او دریو رزی نبی علیہ السلام پاگی خپل زیناسو. ما تی صرف دووی چی ما سر دی. دیر تکلیف تیرا لدا دریو رزی راکو. زر پا انتظارم ترازی مال دی دیر تکلیف راکو. لا دین لمن لا عہد لہو. یو سڑی کے دوادی پابندی نہیں دکی دین نشتا. دین چی دے دینی کامل ندے چی دوادی پابندی پکی نہیں خواہ. نو دا امانت بڑیر خیال ساتو. دا امانت او دا اوادی بڑیر خیال ساتو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی طول دنیا کی اللہ تخوخ زیون جماعتو ندی. طول دنیا کی ناخوخ زیون بازارو ندی. داولی ناخوخ زیون بازارو ندی. دوکا پا بازار کی گی. دروخ پا بازار کی گی. قسمون پا بازار کی خوڑش. بازارونو کے دیر ٹیمون مو باسی. دا دی سر دا سڑی دا عبادات و اغا تازگی ختمی گی. بازار کے دیر ٹیم مو باسی. بازار کے پا وصف چار ڈوڑائی مخورائی خواہ. او دی کے دیر قسمون او دوکی خوڑی. دوکی پکی قسمون پکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راگے دیسی غلا پرتاوا. دیسی غلاوا نبی علیہ السلام پکی دیسی لاس دند کو جو دند پکی لنوالے. نبی علیہ السلام مالک رہو ویراشا ما هذا یا صاحب الطعام. دست دی ایک خوراک والا. دست دی کہ دا لنوالے ولی دے. ویدہ اللہ حبیب دا خو پہ باران شوے انو باران لن کڑے دے. دند پکی لنوالے. لکہ مان دے لن کڑے دا خو باران لن کڑے. نبی علیہ السلام ورطوی لن خو باران کا. خدا لامد پکی دا لاندی چاکڑا لو دا وچ پی دا پاسا چاکڑا. لن خو باران کو نو تا لاند دا لاندی کڑی دی او وچ تی پی دا پاسا کڑی دی. دا پارا دا دی چی خلق دا وچینی نو رازی با. وی من غش فلیس مننا. چاچی دا ملاوٹ او دوکا اکڑا غا زمانہ ندے. پلیس مننا زمانہ ندے. زمانہ ندے چی خکول سیزی دا پاس یخیو بیکار سیزی دا لاندی کڑی. پدی بازارونو وگر زیتو. پدی گاڑو والا وگر زیتو. خکولی ٹماٹر بای پی دا پاس یخیو چی تورشی نو دا لاندی نبدر لتا لارم کی.
تا ته وایي کیلو په دې ته به وایي بلکل دا خو سم ښکلي ټماټر دي کیلو دا تله به د لاندې نه اړم کې من غش فلیس منا نبی علیہ السلام فرمایي مانه نه دی مانه نه دی 500-600 روپۍ به وګټي خو خپل ایمان یې وبایلو ایمان یې پکې کېښود ښه من غش فلیس منا دا د ادنا نه دا خیانت شروع دی نو چې دا اعلی بلا څه کوي ښه دا اعلی دکانداران بلا څه کوي دکاندارانو ګټه کوئ خدای دې درله ډېر شي برکتي او حلاله ګټه درکړي خو ایمان پکې ونه بایلی ګوره ګټه دې وکړله خو ایمان دې پکې وبلو نبی علیه السلام فرمایي چې چا 40 ورځې یو څیز ذخیره کو خلقو ته ضرورت و دی